ولې جاړې ها بچو دپاره د خپل پلار لپاره او د خپل مور او پلار لپاره بچي راته داسې دغه دي راته نخره دي نغره نه دي خو بس داسې بس ته سکول یې بچي او ته وې سکول ته پیسې وړي ولې ګرانو کتونکو الب خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون او مرسته جاري ساتلې ده کتونکو دا زنانه چې دلته کې راځي نو دا د مجبورۍ نه راځي د مستۍ نه څوک هم کیمرې ته نه راځي او نه په چا دومره سخته ده نو یو خو دې خلکو بسې خندا مه کوئ دا ډېر عزتدار خلک وي او چې په کیمره راشي نو ډېر خلک یې مدد وکړي خو په معاشره کې هر رنګه خلک شته نو څه بې عزته خلکه د داسې قسمه خلکو د بې عزتۍ کولو کوشش کوي ځکه چې د هغوی خپل کور د بې عزتۍ سره مخ خو دا په وړو کې د مالګې برابر دي ښه خلکه ډېر دي او دا غلط خلکه دا لږ دي ډېر خلکه کالو کې چې پیسې درلیږم او څومره درولېږم دا تپوس به م به کېږي څومره درولېږم د دغه ټایم کې د دماغ کار نه کوي چې څوک چا سره امداد کوي نه تپوس نه کوي ویې لکه دا 10,000 مې درولېږلې 15,000 مې درولېږلې پلانکې لی ورکړه پلانکې ویډیو لی ورکړه تپوسونه څوک نه کوي یوه دویمه دا ده چې د ډېرو خلکو نمبر موږ ورکړو نو تاسو یې بې ځایه تنګ کې نو هغوی هغه نمبر بند کړي دا خلک امداد دپاره اپیل کوي دا بابا بیمار دی دا د دې پلار دی دا د دې پلار دی دا کونډه ده یو زوی دی خدمت کوي ځان هم ساتي او زوی هم ساتي هغه چې کومه ده 1 2 3 4 بچي دي او خفه ناسته ده دې پلار کره دا پلار چې کوم دی بیمار دی راکړه کاغذونه دا بیمار دی ځان له د علاج توان نه لري د کرۍ په کور کې اوسیږي دا مور ده دا مور د خپل خاوند پر یادو کی او خو د خپل لوریانو پر یادو کی نو دا چې دې کیمرې ته راغلي دا باقاعده اوس ورته دوی چا لیکلې ده د دې دوی وسې نه کېږي چې زه دا دوی ولیکم ډېر خلک وي د پلانکي صفت کوه او پلانکي خبرې مه کوه هر څه به ټیک ټاکي ګرانو کتونکو یو خو په صفت باندې چا نه پیسې نه علم نه په چې احسان کوم نه چې احسان اخلم ما له خو څوک پیسې رالیږي دا زه دې له کپړې ورکومه د ټیلپي د طرف نه اوړه ورکومه د خپل فاونډیشن د طرف نه دا طالب خان شیرپو دونه کار کوي نو په دې باندې نه یو سړی و چې یاره ته دا خدمت پرېږده نو تا پسې به څوک کنځلې نه کوي نو تکړه شئ بلکل کنځلې کېږي او ښه بې خلاصه کنځلې کېږي خو اصل یې څه کړل ګټه یې څه وکړه نو تاسو تکړه شئ موږ خپل کار کوو ښه تاسو کله کونډه شوي زما سر دا نهم کال روان دی نن کیمرې ته راغلي ټول خلک دې ګوري جی سر ولې راغلي بس زما را پلار ناجوړه دی او به زما بس نه کیږي بس زه خو چاکرۍ کار کوم زه په خپل زویم ساتم او ځان هم ساتم خو دونه وس هم نشته 3 لکو روپو چې دې له پیراده به یې وکړو او ډېره زیاته مجبوري او کمزوري هم ده نو بس تاسو بس را سره یې دغه وکړي 3 لک روپۍ د په علاج راځي او جی او کور هم د کرۍ د هغې 3,000 روپۍ رانه کرۍ اخلي نو زه د کور دغه وکړم او که نه د کور کرۍ ورکړم که نه د وې زما را مور هم ناجوړه ردیم د زړه مسله ده او ردیم دا ټول هر څه موږ سره دوی د کور کرۍ م ورکوي چې کوم خدمت کوي او جی نو هغه زویم پکې هغه هم بس دغه دی لږ ساده شانتې دی او هغه هم دونه نه دی هغه د سکریمو ګاډې چلی سکول هم ورسره وی نو به ډېره زیاته کمزوري او مجبوري هم ده نو په دې وجه باندې د کور نه راووتو ما یې پلار ته وی چې تاسو راځئ لاړ به شو کو ولې الله پاک لوی کو چېرته چا را سره یې دغه وکړو هغې له به سر له به لاړ شو کو هغې را سره څه امداد وکړو تاسو خو پهله مونږ له سوداګانې هر څه راله راکړي دي او مخکې مال راغلی او سر تاسو له زه راغلی یم تاسو مونږ له کپړې هم راکړي را ما چې کوم یې چولي دا جامې هم د ستاسو دي او تاسو ما له اوړو سودا هر څه راله راکړي دي خو بس ډېره زیاته مجبوري هم ده سر بس ګرانو کتونکو دوست ما ته پته نشته دوی موږ له راغلي هم دي او چې کومې کپړې چولي دي دا هم د دې فاونډیشن دی الحمدلله الله پاک لاک لاک شکر دی مورې بچي هم درته دي او لوریان هم درته او په خاوند هم بیمار دی څه دی زه بیمار یم ته هم بیمار دی ته هم بیمار زه زړه بیمار یم پیسې نشته دی چې دوی پرې وکړو چې څوک راله راکړي نو هغه بس ځان باندې ولګو پې دغه وکړو خو د زه دپاره لکه دغه دوی راته لیکلې ده اوس مې سره پیسې 3 لکه نشته دی
ته ولې ژاړې ولې ژاړې ها بچو دپاره د خپل پلار لپاره او د خپل مور او پلار لپاره بچي راته داسې دغه دي راته نخره دي نغره نه دي خو بس داسې بس ته سکول وې بچي او ته وې سکول ته پیسې وړې ولې نه وي چې سکول ته ځي پیسې ته نه غواړې غواړي ونې داسې دا څومره وخت نه سره دا لور مره وراله دا دویم کال یې روان دی ردي دا ماشوم لا ردي نو شو خو یوریانو بم بخله او لیورونو بم ټولو وخله نو بس مونږ ویره دماغونه لګه کمزورې را کو دي ته تا خبره نه کړې دا په خبره باندې نه پیږي نو مونږ کور ته راوستله خو زمونږ هم ډیره زیاته کمزوري ده زه پلار ته وایم چې څه چل ولا وکړي مونږ دا نشو لکه ساتلې ماشومان دي د دې دویانې شي د دې ار یو شي شي نو نه کیږي خو بس څلور د ګلشن بچي دي په 2 کالو کې څوک تپوس نه کوي لکه دا کم ظلم روان دی بابا را دي خوښه بابا ستاسو نوم دی زما جی بختیار ته څه بیماري بابا زما تور دیړې دی شوګر مې دی بلډ پریشر هم دی کورم پردی کورم پردی دی ستاسو بچي مړه شوي دي زما څلور زامن یو لوره 15 بچي دې مړم دي ولا درې جنکې دي یو لاور کې ده او دوه ته په کور ناست دي نو ته ولې ګټې خو دوی ګټي بس الله ورکوي مونږ خو خپل اسم زه خو ټاکم نشم کولی ما خو دا کالو شو په دې یو لور جن روان دي بس سره پاسه کال مې وشو بس کور کې ما کار کولی نشم دا ماشوم مې اوس نیولې په دې مې امسا خرابېږي ها موبایل نمبر دې څه دی بابا 0348 0322 367 بیا ووایه ته 0322 367 ګرانو کتونکو خو ډېر هم خبرې وکړو نو تاسو دوی خبرې ترې واورېدلې موږ اکاونټ نمبر هم په دې ویډیو باندې وي زمونږ موبایل نمبر هم وي خو موږ ته رالیږې نو موږ به هم دغه شانتې په کیمره ورکو څنګه چې دا د دې بابا دپاره دا کپړې ونیسه دا د دې بابا دپاره دا کپړې ونیسه دا تاسو دا وګوره نوې جوړه ونیسه ښه دا هم ته ونیسه اورې او دا هم ونیسه صحیح ده او دا بابا دا مې د دې لور دپاره د وړه درکړله او دا بابا دا مې ستا دپاره درکړله صحیح ده نو ایخ پنېغه کېږده دروند دی چې دغه کېږي نه ایخ پنېغه د دوی سره هم رابطه کولی شي د دوی وسې نه کېږي او زمونږ سره هم رابطه کولی شي امداد ورسره وکړي دا مجبوره دي انتخایي دا ټول هسپتالونه پېښور او چارسده او په یو ځای کې چې د حکومت ختم شوي دی دوایانې نه ورکوي او اوس دا د 3 لکو روپو زمونږ هېڅ پروګرام نشته صحیح دی مخکې هم نه ورکولې اوس هم نه درکوي دا دغه نشته دی هغه صحت کارت کې وي 10 لکه روپۍ دی هغه هم بند شو ګرانو کتونکو د الله د رضا دپاره په سیاسي لیول نه ما سره څوک بنیتي ساتې خو الله سره چې تعلق جوړوي نو ما ته یو ویډیو وړاندې کړه چې ډېر مجبوره دي ضروري مدد وکړي ډېره مننه خوشحاله